تیر ورځو کې د پلار روانو ما نو خزه په مخارال چې خزه په مخارال نو هغه نور خزو او ویلې چې مخ پټکې سړې ده نو یوې ورتوي چې خوري سړې نه ده مولا ده وی مولا او زه په لار اتلم او خندل مې نو ما وی چې دا خورشوي چې دی ته مولاډو سړې نه ښکاري نو اسه دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو ته مولا سړی نه ښکاري نو خدای ته تاسو سړی نه ښکاري ٹھیک شو زه تا ته ولې سړی نه ښکارم زمام یو خوله ده ستام یو خوله ده زمام یو پوزه ده ستام یو پوزه ده زمام دوه سترګې دي ستام دوه سترګې دي زمام دوه خپې دي ستام دوه خپې زمام دوه لاسونه دي ستام دوه لاسونه دي ٹھیک شو تا او ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی تا ته په دوه وجو زه نه سړی ښکارم تا سره دولت دی ما سره دولت نشته ٹھیک شو تا انګریزي ویلې دا ما انګریزي نه ده ویلې تا انګریزي ویلې دا ما د خدای قرآن ویلې ده تا سره دولت ته ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله ٹھیک شو نو تا ته زنه سړی په دې وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلې ده او ما د پیغمبر حدیث ویلې دي نو زه درته نه سړی ښکارم نو تاسو ته په حقیقت کې نه سړی زه نه ښکارم په حقیقت کې نواله تاسو ته قرآن او حدیث ښکاري نو کم قوم چې هغه سړی تاسو سپک ګوري چې کم سړی د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلي ٹھیک شو جی هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر وګوري نن پس دنیا کې وګوره شرمېدل قوم د پاکستان نه نشته شرمېدل دا غریبان به هر وخت شرمېده اوس په دې غټو خدای شروع کړي د غلام اسحاق نه رونی و تاسو خیال راغی په دې غټو او په هغه خلقم خدای شروع کړه چې څوک غټو پورې ځان مګي دا ټول بر رسوا د زمانه ګرځي عزیزانو تماشې به درته خایم خوار به ذلیل به اسرم د خدای پرې خدا او د بنده اسرم اختیار کړي قاضي سے بیا ټکه وکړو عزیز داری عزیز سي تاسو په عزیزدارۍ کې دی یو وخت د روټۍ تمه چا نشتا وای شتا تاسو په عزیزدارۍ کې چرته دی یو 500 روپو امید چا نشتا عزیزه چې په دې خپل مټو دی نه غټلی او په دې خپل مزدورۍ دی نه پیدا کړی عزیز سچ زوی دی هم نه پکاريږي په دې زمانہ کې عزیز زه په خور کې اوسېګم زماړو عزیز نشته تربور مم نشته خپلوان مم نشته مور او پلار مم نشته رونه مم نشته او شکر دې چې نشته چې درونو حال ګورم ویم شکر دې چې رور مې نشته چې د خويندو حال ګورم ویم شکر دې چې خور مې نشته چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دې چې خپلوان مې نشته کپازی زارای کې غریب ویم دلب ورته ښکاری کمالدار ویم نو مال ته بدی غلی د سپو غوندي نازیز داری څه تاسو قمقل نه ټول مر مپین کړلی دي د اپینو بوینم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ پشان د غلو روړایم په مزغو کې یعنی عقل در کې نه راځي پوهیږئ نه بل دا چې
اپی میں بند کړه قاضی صاحب امریکا به خپه کیږي امریکا دی خدای خپه نه کوي خو زموږ ماما دی نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي داسې خریټه یې ده خو د هغه ماما دی نو خدای په خپه کېده په تاسو یې ډزې نه کولې چا کړې وې در باندې خبره کوئ دیخوا ګورئ دیخوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه دا یو هغه ناست دی هغه پیریان چې دي پې دا دی ما پسې راغلی زه د علاقو سره مې ورانه ده ښه خلک نه ما ته ګورئ عزیزانو ټول عمر به تاسو باغیان یې دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان سن 88 نه دومره حساب او سن 79 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډینګړې او پټې تاسو خوشحال کړو تاسو بمړ کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی نو چې دې مدد دا مدرسه ده مولانا دا سپیره غوندې بلډینګ دی دام جوړه کړې ده او مولانا صاحب 2 لک آمدن او پلانې او ډینګړې او جوړ دغه جنت دی نه دا جنت نه دی جنت دا نه دی د یو اهم سړي سره جګړه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی دا تاسو چې د ضیاءالحق پس خوردې په حلالوي او قوم لم یو ډوم جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویز دی کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي يهوديانو دا پرویزیانم په هغه سینټ کې ناس او شریعت بلم جوړ کې باندې کې څه دي لیکن جی دیت تے او قصاص تے او پلانے دے او پلان مہلاس غسل پکشتا ویچنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پکشتا ویچنا شرابیان پا درووال پکشتا ویچنا ملبیا شریعت بل چشے شریعت بل نامی بتا سو ماما ہو رہی دل رونو شریعت بلم پیش کرے تھے پدې ثوابای کې جلسه او شریعت بلم پیش کړی دی نو ما مولانا فضل الرحمن ته مال صدر بوش نم تاسو کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی دا پاکستان خو د صدر بوش او د امریکای پر رحم کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکای لاندې دی نو صدر بوش نم تاسو کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی اوملیدا دا غدار او بېمان عمل امید دا غدار و بیمان حکومت دروغجن او کذاب حکومت امید چې د شپې اعلان وکړ نواز شریف چې شریعت بل می پاس کړو او سحر له دومره غټه کټای اډوایزر واغستا به دا اوسه واغستا کنه دومره کټای نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبه شک بداو چې سار له یو خچو براخلی دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شو ماوی شریعت بل نه ده دا خري واده ده کور مران شریعت بل نه ده خري ته بنارسه ور په سر کړی دا لګي او کو اعلان دی دا خزانه دا خراله شریعت بل نه ده
شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی بیا ښځه به رانه کینی ښځه به په ملک کې وزیره شي شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره نا مولانا تماوی چې لاس غسول پکې نشته شرابي په درووال پکې نشته زناکان سنگسارېدل پکې نشته نو په شریعت کې خو اهم شیخونه دا درې قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غلن لاس غوس ٹھیک زناکار سنگسار شرابی په درو وهي نو چونکه حکومت دې 3 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې د دوی په لاس کې 3 کاله دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو دم دی دم شیخ رشید څه کوي دا د قومي اسمبلی سپیکر دی وګوره راشي ما سره فوټو دی چې د ښځه سره نه ګډي دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه گوهر ایوب شیخ رشید خو دم دی تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ خو کچرې د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او ته د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کاڼو طلاق کې یو نه ولا ورنه کوي تاسو پوه شئ په خبره د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډیپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتی کیږي دا ټولې سود دی دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د مولا د پاره رئیس دی چې مولا په دې خرید کوا دا زمونږ د خاصی کولو د پاره رئیس دی نو مولا تبعی توروږي خدای کنه چې اوقاف وزیرم راشي هغه ورځخار کې یو جمعه تتلې نو مولا ورته چې وای منستر صاحب ویا جی صاحب دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و او ازمکه جمعه تو قسم په خدای قدر ته وې دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و چې تا په قدمونه کې الته چل 2 لک روپے ورګړي نو دا د سود زکات چې دی د رئیس ته مونږ د زمونږ خاصی کول د پاره مالا دا د بېنظیري په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ دا سه خویا شوی ټلیفون راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو غنټه لراشه د 100 لک روپو چک درلېګ د 100 لک اولی کیش کا 100 لک والا بیا یو غنټه ل التراش نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان کچ په تنګي کې ما سلويخ کاله په خزو پس ډرامي کړی چې د چا خزو لور بربنده بار ګرځي داغه نه لوی دله چرته مبارکم شدي کارخانو لبم دا چوبري راتل شروع شي خې تماشه وکوي که خیری لا اوس خو خړ پړی بیا به غوړ شي دا بوډاګانم ورولې بیا دا
ځکه دا انډسټریل ایریا وشي که نه دا چوپرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي که خیر نو ما ورته وی چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي دي زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی اے پیغمبرہ اعلانو کچ دینا پس بخزی د کور نه بهر نوزی خزی با پا کور کی نوزی د خزی یا کور دے او یا گور دے علماء لکی چی خزی با پا کور کم پا زورا زورا نگردی چی د پڑو آوازم دیوال نبار پردے سڑے وانے نو ماوی چې نن لک په خېټه مور دی هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې وله ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان قسم په خدای چې ته ځان بچ نه کې در باندې در خوري والکا ما ته وګورئ نن په دې ملک یو ډونګ مچاو دی یو ډونګ مچاو دی چالا ظلم شوی دی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت آیات لور سره ظلم شوی ما ته ګوره ما وی څه ظلم شوی تاسو د ګدون کې قصابان شته وخه خرڅی کوي چې ته ورته وایې چې د کیمې غوښه راکه سره او تک کثرتي کدله درکړي او داسې دی روانه کړي په بازار کې روانه او ناګنه په سپي ورټوب په غوښه یا په د پاس نه ټپوس راټوب نو ګناه د سپي او د ټپوس تک ګناه ستا ده چا ګناه ده رښتیا کمه قلیل وخی والا نه ده دې سړي ګناه ده چې د چا لاس کې وخی والا غریب قصاب و دغه ته مونږ وخی والا وځو دې خو وګوره ګناه د چا ده د دې سړي ده که نه چې هلکه سره تیکه غوښه دې بربنډه ولې نیولې که تا بربنډه نه وی کاغذ یا کپړه کې تاو وی بیا سپي پې نه راټوپ کولو نه پې ټپوس راټوپ نو ته ماته وایه چې درې منه سرې تیکې تاسو بار سرکو ته رئیس نو په دې به سپي او ټپوسان نه راټوپ نو ګناه د چا ده تاسو د هغې وینه ده که مینه ده د هغې فوټو خو لږ وګورئ او ویښته یې یو هغه شان و شوکت یو شی نو شی تا بار رئیستی و سپو پې ورټوپ کو نو ګناه د چا ده ګناه د چا ده نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن په ملک کې راشئ پېښور کې وګورئ تاسو ته وایم عزیزدارو اجیجان راشئ که نه کابلی کې درته د بایسکوپونه فوټوانو ښه شرمېدلو د چا دي سیکارنو چوک د دې لوی بلډینګ شاته سینماګانې چې کومې دي هلته د سړک په غاړه د بربنډې ښځې فوټوان
او دا رستو عیسی داسې راایستې ده او مخکې دوړ او داس راشه دا د چا دي پښتنو پښتون چرته شته لنګ وهئ شرمېدلو پښتانه کوم دي اوس خو وی هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه د 200 میلو نه بعد وایي اوس پښتون دې ته وایي نو پښتانه مختانه نه یې ماما پارام کې نه لنګ چې وهی وړي کې بدر ته تکلیف نه بعد مات بدر کې لګي تاسو پوه شئ پښتانه یو مونږه پښتانه پښتو دې ته یو سرمایدار سړی ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولی مونږ کې څه چل مالیش چل نه دی ولله څه فرق شته مننه چې څنګه ته داسې ځم ستا دوه سترګې زما دوه سترګې ستا یو خوله زما یو خوله ستا دوه خوې زما دوه خوې ستا یو ښځه زما یو ښځه یو فرق دی تا او ما کې وی چې څه مل تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی شاملات ځمکې پېژنئ چې دا هر چا پکې ایسئ نو مل زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي او ستا ښځه شاملات دی نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کم ځان ته وایي غټ اتی سنډه او دلته در طرفه زما پښتنو وروڼو غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس مې نیولې بوزم صدر ته او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړوي که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه خودې دا ګیره به درته کله نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت نن مونږ خو شرمېدلي یو یې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر او سې تاسو له ساتلي تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری او زومبی وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي دا به په ما راشیندل اوس دا ترک دا به په ما راشیندل دا څه شی شو تاسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزین دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ مولانا فضل الرحمن صاحب اوس زه تلي وو باړې ته نو د دې اپریدو خو زه مېما نو د اپریدو دا رواج دی چې کولا پټکی چې دی هغه فضل الرحمن ته ورته سر کو نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي وه چې کوزولو نه مال دا پټکی کوسکه په آرام کښېنه د دې اپریدو دا رواج دی زمونږ دا گورنل نه دی مالې دا د انګریزي چر غوندې ججورې چې راځوړندي مالې دلی هم ورپسې رهي چې باړې ته راشي اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې گورنر لګي چې دا شی راته کېنولې یعنی 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولې تاسو کې د سړي زوی نشته پښتنو مبارکو
سړي زوی در کې نشته چې گورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کېنولې ناغه ته مې وی دا پټکې کوس کا دوی یار چا باندې ګولونه مچي او پارچاله پټکې هم ورپسري باغه باړیوال ټول خپاو ملزا پریدې نه ما ته پته نه ده د تاسو پیژنم اب وہی باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم و یار څنګه جامې چا غوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پیژنم ستا پوندې پیژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پیژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلی د ممبرانو منډۍ وه غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه زمون مرګري کولاو په سړکو ګرځېده دا لوی لوی کمیسونه یې چولي چا دا جرأت نشو کولی چې ملا ته ورنږدې شي ورته وایي چې دا 2 کروڑه روپۍ د مولا لمن خدای بې داغه پاتې کړې وه که نه وه سرپوش زمونږ رونه دي ښه خلک دی تاسو هم یې که نه پښتانه یې تاسو به وایي مولا هم خرج ویم که نه مولا هم خرج ما ورته وایي چې مولا هم خرج مونږ که خرج شوي یو خو په مسلمانانو خرج شوي یو خدای مرکه خو ستاسو مړی مردار شي هغه وریجې مریجې وخورو په تا خرج سخات والو په تا خرج زکات راکې په تا خرج دا شکر دی چې په امریکا او په هندوستان نه یو خرج ټیک شو مولا هم خرج نو الله هغه غټه ستاسو په سره ماته کړه صوبایي 2 ممبران په تاسو کې هم خرج شو خرج شو که نه اوس به وی دا چې مولا هم خرج دیخوا وګوره ته به تر هغې پورې ما ته ټیزن وی چې ما چولې یو تا نه یې چولې او چې تم ټیز واچې بیا به ما ته ټیزن وی زما خو نری غوندې به چېرته و تا خو سم غرت وکړو مولا هم خرج مولا دیخوا وګورئ چې مولا یا به نه خرڅي دا یاد دی زه د هغه مولیانو دا 4 علماو چې د چا جنازې د مدرسې د کورونو نه وتې وې د شیخ الهند خپل کور نه او د مدرسې د کور نه جنازه وتې وه د مولانا مدني جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مولانا یوسف بنوري جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مفتی محمود جنازه د هغه کوره راووته چې د چیلو د شپول په شان د ټیم خړه دروازه یې وه د پاکستان جرنیلان جنازې ته نه کتل د مفتی د کور په تماشا غلام غوث هزاروي چې په بفه کې مړ شو نو د هغه د کفن دپاره په بفه کې چنده شوې وه زه د هغه علماو خاکفا یم زه د هغو تابعدار زه په دې لاس تجارت کوم په پاک پېښور کې تجارت کوم او ځان له روټۍ ګټم چا ته مې چې خوښی په دې ډونګه کې ورته د کونیانو ستنې ووه د اوس خو د سړي نه دا شی جوړوي لاس داسې کوي ټول او شیخه داسې کلاس داسې دا د سړي نه څه جوړوي وای ماما وای څه جوړوي څه تی جوړوي دا شی د سړي نه څه جوړ کړي چې دا نه کې د کونینو ډسپوزیبل سرنج
پلاس کې جوړاوه او ګرځاوه هر وخت یې د کونینو نه ډک ساته خو چې څوک ټک کوي په دا رستو سنبه کې ورته تاسو پوه شئ په خبره تاسو دوا ده په 43 کاله کې ما 43 منټم د پاکستان حکومت منلې نه ده که په ځان مې د پلار شي او به نه منم تر هغې پورې چې تر څو پورې د پاکستان نه د پیرنګي قانون لندن ته لیږلی نه وي څو پورې چې په پاکستان کې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون موجود وي تر هغې پورې د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه یم ٹھیک شو په تاسو کې وګوره د شیخ الهند مشن څو د هندوستان ازادي د باچا خان مشن څو په صوبه سرحد کې چې پیرنګي ورکو او څه کو قرآن آزادو پیرنګي ورکو او قرآن آزادو مونږ ټول داغه مرګري ټول تابعدار چې پیرنګي ورکو قرآن آزادو پیرنګي ورک نه شو کورک شو پر کټی پرېږو قرآن آزاد نه شو د پیرنګي قانون تر ننه پورې پروت دی او د پیرنګي د پرکټو سره تاسو مرګري شوئ که نه مرګري شوئ که نه مبارک هم شه مونږ به تاسو څه چل کولو جنازې به هم ستاسو کولې الله متمم صاحب خدای ته واړه جنت ورکړه نیر نریمو خدای دې ته واړه دوزخ ورکړه د خدای کور رانه بیړي غر کړ ته واړه جنت دا پیزان چې پاس شو تاسو کې چې مړی وشي دا پیزان بوځئ درې سپارې پې وایي چې ثابت ختم والا و یا لکه دا علما ناست دي که یو سړی ایمان تیر کړی نی او سپارې ویل څه کوي که دا قرآن ورته په سینم په قبر کې کېږدي خدای به یې پرېږدي نو ته په خوټ کېدلو وریجو خدای دوکه کې او چې درې سپارې په ما ووایي نو هغه 2 روپو باندې ته خدای دوکه کې مونږ سړه کې څه وایو زمونږ دی بلکې ستاسو د ثوابۍ کې دا بعضې دي که نه سقاط نشته او سقاط شته یو بزرګ پکې داسې دی چې شته سقاط شته داسې غرمبېږي څه بزرګان پکې داسې دي چې نشته حرام شرک حرام ورته مې ویل هلکه په آرام کښېنئ څه سړیتوب څه عقل در کې شته دا مړي خدای اسم نه بخي دا مړي نه بخي نو پرېږده د چا خوار غریب خو پکې کار وشي ظالمانو ولې د دې طالبانو دشمن په ژوند خو دوی ملا لانه نه ورکوي خو چې مړی پکې وشي ډېر ښه شي نرم شي یو 15 روپۍ طالبانو ما سره یو طالب روانو 10 لوټې ورکړی په جنازه کې ما ته مولوي صاحب مالا ویلر د لختې وغځئ چې مړې مزه ویل مړې دوی ته وایي د لوټ ته خو وګورئ کړاکېدار لوټ لوټ ته خو وګوره خدای دې وبخښي مال چې مړی پکې وشي ډېر په داسې خاتونو بخلی کېږي لا زمونږ دی بلکې بل رواج هغه دورک ماما دا څه کوي دا څه کوي وایي چې دا قرآن لاندې او دا پې لږې پیسې کېدي نو چې ویې ګرځې را ویې ګرځې دې ته هیله وایي نو دا 500 نه یا 100 نه 15,000 جوړې شي ګوره خدای غفور رحیم دی مال د ده وس د 10,000 د سقاطو او راوي ویستې 200 بل دا چې ته په دې خطبه کې یو ټکی دی چې د فرض له واجب له سنت له مستحب له منظوراتو
بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورځنی فوت شي. یعنی قاضي صاحب کدا ټکه زه د هغه چا متعلق وایم چې ما ته معلوم نه نو ظن المؤمنین خیر لاندې قرازي کنه په مسلمان د خیر ګمان کوه او چې کوم یو د مور نه پیدا یو مړم زما مخ کې شي او پیدام زما مخ کې د داغنه لوی آرامي اډوینه او زه دا ټکه وایم دا دروغ نه وایم نو تنن څه وایا دروغ دي اسنه چې تر په بیا وروسته درامي دا زه دروغ وایم کنه زه نه پیژنم موضوع هم چې یاره کې دې شي مسلمان دې خبرې کړي چر او چې زه ان اولین پیژنم او زه هم خایګي د شانه د مسلمان سره نو دا دروغ دي کنه. نو دیو جنا عزیزانو دا شګی دي چې مونږ هم تاسو ته پخترو کې اچو او تاسو بیوقوف قوم یې مونږ درنه په یو رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی سرمایدارو درنه په بل رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی کدی حکومت ته د ګدون علاقې سره مینه او محبت وې او دای ایمان وې چې دا علاقه پاسمانده علاقه ده دا د آباد شي پکار دوی تدا نو چې کروڑپتیانو ته اربونه روپۍ د بینک قرضې ورکړي نو دا به د غندب خلکو له قرضې ورکړي او کارخانه به د غندب د خلکو په لاس جوړې کړي کدا څه نه و د سلیم سیف الله څخه کار دی چې د کرک ناراغه په غندب کې چې د کارخانه جوړه کړي دا کنه د سلیم سیف الله خرورا متیازی بلی اخو د صدر صاحب زوم دې کړ څه شي دي انور سیف الله زوم نو صاحب دا د دنیا ماغه خانانو نوابانو له بیا ورکړي عربونه روپۍ بیا قرضې مغوی له ورکړي کارخانه جوړ کړي د منګکوري بچو منګه کا خاورې کنه او خاورې دې پدا کنه امغه خړوي او خړ پاتې شوي کورې د لوران کو غاپی مم در باندې بند کړ او دلته هم دل صدر نه کړ او دا امنم پی رونی سي رمینی سي او ورته چې د سپیګمو کې د پیزوانه چوم او په سړکو د راکاګم یا په غندون کې به کارخانه چې دي د هغه خلکو جوړیږي چې کوم خلکو باندې دا پیم کار بند شوی کدا څه نه ده نو خوار وای او خوار کړی او خدای به نورم خوارای که خیری تو سوایا په ایمان چې قاضي فضل الله نه زما د ماما زوی دی او نه مې د ترور زوی دی او نه مې د چاچی زوی ایس لیکن قاضي فضل الله غوندي په صوبه سرت کې په مولا دنیا کې داسې سر پیدا کړ شتا عرفن مولا نور مونږه ډاله کوي خو په ضربه یضربو پویګو یا په عربي پویګو دې زمونږ نه په ټاپ پدې دې چې دې بهترین قانوندان انګريزي خوانم ٹھیک شو د فلرامان په سر باسو پلانې پکار دې مال ټولو نه مخکې زماته توبه ده او په ټول پاکستان کې د فلرامان غوندې سر پیدا کړي داسې جری داسې پوی داسې زکی داسې سر پیدا کړي مونږ ټول به توبه وباسو داسې نډر د ضیاءالحق په مارشالله کې مونږ ضیاءالحق ته تخت و بخت برقرار دعاګانې کولې او فلرامان د ضیاءالحق په جیلونو کې پروتو که نه پروت نن په دې کارخانو کې د هغه خلقو بیسی دي نو زما عزیزانو دې ته سوچ وکئ مدرسه ډېره ښه ده ستاسو په تعاون چلیږي اخیری کې درته یو اپیل کوم پرور ولی که غلط ویم دا علما دې اوس وایي چې ته غلط وی زه به خپل الفاظ واپس والم چې مړی در کې اوس مړی څومره خیراتونه او کلی راغوښتل وغیره وغیره دا ستاسو ملکی رسم دی ملکی رواج هغه پیسې د مړي د خیرات
د مدرسې له پی سپارې والی قرآنونه پې والی کتابونه پې والی مدرسې فنډ کې ورکوي دا به صدقه جاریه شي چې دا ځای تر څو پورې آباد یا الله به ثواب ستا مړي ته قبر ته رسوي ټیک شو کوئ به داسې دا مه وایه چې خلک به څه وایي چې بې ګوره بې کفنه یې ښه دا د ښځو خبرې دا سپینګیري نه دي دوی مې بې ګوره بې سپینګیري ناورجې لږې پستې دي خو غاښونه نشته نو په دغه ورځ د دم لږه منوګی غوړی شي بې ګوره بې کفنه یې ښه خو ډېر ښه ما نه رستو زما خیرات چې دی هغه د جومات او مدرسې ته حواله شي ما د خدای 1 کروڑ ځل بې ګوره بې کفنه مړي کفن چې مړي له راوړی هغه پیسې چې دي کتابونه او سپارې والی او قرآنونه پې والی هغه د کفن پیسې هم دې ته وقف کوي مړي له کفن خپلې وینځلې جامې او دا خپل څادر ته تاو دا کفن ٹھیک شو کته وی کفن بڑے راوړي ورته نه دا ابوبکر صدیق نه لوی مړی به چرته پیدا شي ها پیدا بشي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وصیت وکړ چې زمر شم خپل لنګ او کمیس او صادر کې می تاو کوي او د پیغمبر په خوا کې می دا زمونږ جامې دا زمونږ کفن دی دا زمونږ صادر دا زمونږ کفن ا د کفن پیسې دی واده در کې راغې دا کټه سری او غټ سری مرا غواړي دا کاډونه ماډونه او سما کر راځه او غډېګا او زتا کر درځاو نکریزي دی او زمزم دی نه خذو مزله کچرته کوي هغه نه خلاصې دی نه شي تاسو کې چې خزا د شیخ خزي کنه شیخ د ګيري والا خزي او ورته وی چې خزي تنبل منبل مغه غو ګناه ده او ځا جمعات کې کینه ګیره د خوځوا دا زما یو زوی دی لګرمان به په نو باسم زړه په ګډي دوش نو کاغه زړه درنا تختیدا نو هغه له یو دیګ دو پخې کا باقی عام کلی له روټای چې ورکوي هغه پیسوم کتابونه او سپارې والے دا واده چې تر څو پورې واده وینو الله به پکې برکت کی تو زما لور بم داسې څنګه ودیږي د پیغمبر نه اوچته لور د چاوا پیدا بشي ها تو زما زوی ځوان دی یاران دوستانی دي د حضرت علی نه لوی ظلمه بچرته وو یا به پیدا شي حضرت علی ظلمه او د پیغمبر علی السلام لور چې وا دا ناوي وا نکاح څنګه شوه او ډولای څنګه شوه د مازیګر ټیم کې پیغمبر نکاح تړلو د وژغنو شړای ورته په سر واچولې بچیا د واده لو پټه ده د کجورو د پانو کړای ورته په غوګونو کې واچولې وېدا د واده کالی دي پیغمبر په خپل نکاح د حضرت علی سره تړلو او جیدکای ور سره کړې وېدا د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په نکاح ورکړ دا د پیغمبر د لور نکاح شو معززانو دین نه لري واده مم د خدای قهر دی او مړې مم د خدای قهر واده شو بس خلاص نکاح دی ایجاب او قبول دی پلار به خپل وکي خلاص مړې شو خلاص د کلی خلک به قبر وکړي کبولا ویلې چې جنازه نه کوم بګس خات نشتا تاسو له جنازه خیر مولا ته چرانیز دینش مړی ته ودرېګا نیت وکړه چې زه د دې مړی جنازه کوم سلور تکبیر وایا او ځان پسې د سلور کا سعود روا سلور تکبیر وایا اچ پکې مو جنازه عبارت ته سلور تکبیرونو نه ده سلور تکبیر وایا د مړی جنازه وشو ٹھیک شو کویل چې دی نکاح کې تشتنه زدا نکاح نه تړم خطبه د نکاح د پاره ماماغا ضروری نه ده چې به خطبه نکاح نه کیږي دیکھو ګور دا جنای ماما ماتا ته درکړې وو درمکړه تا قبول کړې وو قبول دې کړه وای کنه
وای قبوله کړې مې وا او قبوله مې کړه. ټیک شو، د دوو کسانو په مخ کې دا دوه ټکي ووایي، ما ور کړې وا ور مې کړه، او دی وایي ما قبوله کړې وا او قبوله مې کړه، او دوه کسه موجودي، خلاص نکاح وشو. ټیک شو، دا نکاح دی او دا جنازه ده، دام په پیسې نه لګي. نو په اسلام عمره آسان مذهب او ښکلی مذهب د ځمکې په سر نشته، هر څه مونږ ځان له پخپله ګران کړي، ټول مشکلات مونږ ځان له پخپله پیدا کړي. نو د ګدون خلکو ستاسو په امدادونو خو به دا مدرسه چلیږي، دې کې 80 یا 100 طالبان بی دانګا بنګا راغلي. د بونیر زمونږ یو دوست دی، د هغه زوی د بونیر نه راغلی دلته سبق وایي. د دې علاقې خلقو بچي پکې شته، څومره تاسو نورو باندې راست نه دی قرآن ویل. یو سړی جومات ته نه په زور چا نیولی دی او چې جومات ته یې بوتلی، خو چې ړومبي مونځ ته یې بوتلی دی، لړم چیچلی، چې لړم چیچلی دی نو بس کوته کې راغستی او په هغه سړي ریښي دي. ما چې تا ته ویلي چې ما پورې مونځ راست نه دی، هغه د لړم وچیچلی چې جومات ته دې راوسته. تاسو لړم چیچي چې بچي دلته راولي؟ دا قرآن او دین به تاسو نه زده کوئ؟ تاسو مونځونه ټول غلط. دا سپینګری در کې اوس یو بوډا را پاسوم چې ته د مترو کې کمی کلمې وایي، را پاسوم در کې یو را پاسوم در تاسو په مترو کې څه وایي؟ وایي د دې پکې 3 ځله قل هو ونؤمن بک، دوی وی ولو بلو بکا. دا هغه شرمیز منځونه نه در په مونځ کې دا نه پوهېږي چې اودس په څه مات شو په څه جوړ شو. مونځ کې سار تبلیغ کې وخت ورکړي، خدای ته وګورئ، څه ځان دین ته وقف کوي، دین زده کوي، کلمې نه درځي. ستاسو دا منځونه ټول غلط. نو غلط شي ته چې په ما باندې د 100 روپو لوټ مات کې او د 1 روپۍ لوټ پکې کوټای، ما نه با 100 روپۍ وان یو ستا 100 واړه منځونه کوټه به خدای ته یو سي، ته به ځان څنګه خلاص؟ منځونه ټول غلط. د اسلام لفظ په ترجمه نه پوهېږي چې اسلام څه ته وایي، د ایمان لفظ په ترجمه نه پوهېږئ چې ایمان څه ته وایي. مونږ ځان ته ایماندار وایو، ایمان څه معنا ده په دې نه پوهېږئ. عزیزانو په دې اسلام به تاسو خلاصېږئ څنګه په قبر کې. دې وجې نه پر ورولۍ درته اپیل کوم چې دین ته رجوع شئ کې نه تباه یئ. په دې غم مه کېږئ چې ملا به مې جنازو کې زه به خلاص شم. تاسو جنازې چې کم امامان کوي اوس را پاسوم او قرآن کلمه پې تېروم چې تا ته کم مړی مخکې پروت وي، ستا دې ځای کې نری غوندې درد وي چې دا مړی دې خدای وبخي. کم امام امام یې که درد نه وي. دیکھو ګوره، انما الاعمال بالنیات، جنازه یو عمل دی، دارومدار په نیت دی. نیت عبارت دی د قصد قلبی نه، چې زما پړه کې قصد دا نه چې دا مړی دی خدای وبخي، ناسې دیوال ته الله اکبر وایه که نه. ټیک شو؟ ما چې ستا کور کې 3 سپارې وویلې چې زه ستا مړي پسې په 2 روپۍ بخم، نو زما مړو صخرې ته لاس وړی دی. دا طالبان ما پوی کړي دي ټول په دې کیسټو کې چې 3 سپارې ووایه خپل مړي پسې بخه، روټۍ موټۍ ته وخوره، ته په 2 روپۍ په ما مړی بخې. نو زما عزیزانو لږ سوچ وکړئ، قسم په خدای دی چې په دوکه کې پراته یو. لیونی یې، ستاسو ژوند د لیوندي خوب او زندگی خواب ہے دی